که موبایل استعمالوئ ستاسو په موبایل کې ستاسو سره ایزي پیسه اکاؤنٹ وي، د بینک اکاؤنٹ وي، دغه شانتې د فیسبوک اکاؤنٹ یا د انسټاګرام اکاؤنٹ د ټیک ټاک او جیمیل اکاؤنٹ خو به ستاسو د ټولو په موبایل کې اکثر زمونږ دغه اکاؤنٹ چې دی دا زمونږ نه خراب شي، یا زمونږ نه پاسورډ هر شی خراب شي، یا مونږ وایو زمونږ اکاؤنٹ چې دی دا چا هیک کو. دا څه غلطیان دي، که دغه غلطیان تاسو کوئ نو ستاسو اکاؤنٹ چې دی دا هیک کیدی هم شي. بل اکثر مونږ پاسورډ چې دی دا صحیح نه ایښودی نو د دې د وجې نه هم دغه پاسورډ د وجې نه زمونږ هغه اکاؤنٹ چې دی دا هیک کیږي هم، او زمونږ اکاؤنٹ چې دی دا د بل لاسو ته هم رسېدی. په دې ویډیو کې چې دی صحیح معلومات در کوم چې پاسورډ به څنګه ږدئ او خپل اکاؤنٹ چې دی دا به څنګه محفوظ کوئ. داسې نه چې ستاسو اکاؤنٹ هیک شي او ستاسو د اکاؤنٹ نه چې دی بل کس روپۍ ته وکاږي یا ستاسو اکاؤنٹ چې دی خپل ځان ته ورواړئ. نو هر کله چې تاسو اکاؤنٹ ځان له کولاو کوئ نو خپل اکاؤنٹ چې دی دا محفوظ کوئ. محفوظ کېږي څنګه چې اول نمبر تاسو هغې له ټو سټیپ ویریفیکیشن چې دی دا کوئ، چې په هغې ټو سټیپ ویریفیکیشن انئ، په هغې کې تاسو نمبر د موبایل نمبر، جیمیل اکاؤنٹ هر سره پکې ور اچولی شي چې هغې ته یو او ټي پي راځي او د او ټي پي په تر باندې تاسو خپل اکاؤنٹ کولوئ. بل لاس تاسو موبایل ته که او ټي پي کوډ راشي هغه په شپږو هندسو کې هم کیدی شي، په څلورو هندسو کې هم کیدی شي. دغه او ټي پي کوډ چې دی دا له سره چاته وایم، که دغه کوډ تاسو چاته ووایئ نو ستاسو اکاؤنټونه هم هیک کیدی شي او ستاسو د اکاؤنټ نه چې دی روپۍ هم وتی شي. دغه شانتې ورپسې چې دی خپل اکاؤنٹ ستاسو د اکاؤنٹ چې کوم پاسورډ نو دغه پاسورډ د چا سره د سره شیر کوئ مو. که دغه اکاؤنٹ نه پاسورډ تاسو د چا سره شیر کو نو ستاسو اکاؤنٹ ته چې دی هغه ښه په اسانو سره چې دی هغه رسېدی شي. بل اکاؤنٹ باندې چې دی تاسو د مخ لاک چې دی دا په هم لګوئ، د ګوتې لاک چې دی دا په هم لګوئ. د دې سره به ستاسو اکاؤنٹ چې دی دا به محفوظ وي. لکه ستاسو اکاؤنٹ چې دی دا به څوک نشي کولی چې تا ته ګوته ولګئ نو ستا اکاؤنٹ ته چې دی هغه به وررسي، یا ستا مخ ته ستا موبایل ونیسي نو په هغې کې چې دی هغه وررسېدی شي. بل دا اکاؤنٹ نه به پاسورډ د ټول نه لازم شی چې دی هغه به پاسورډ ورکوئ. او اکثر زموږ سره اکاؤنټونه کولاوي، ستاسو سره به هم اکاؤنټونه کولاوي. ځینې کسان ته به د هغې پاسورډ نه معلوم، چې پاسورډ نه معلوم نو ستا اکاؤنٹ چې دی هغه ستا په لاس کې نه دی. لکه ستا اکاؤنٹ چې کله ته موبایل دغه کې ریسیټ کې یا موبایل چې دی خرڅ کو نو ته واپسې بیا هغه اکاؤنټونه چې دی دا نشي کولولی. نو پاسورډ چې دی دا ډېر لازم شی دی او پاسورډ به تاسو ځان له یاد ساتئ. بل لاس تاسو سره قسمه قسم اکاؤنټونه نو هر اکاؤنټ چې دی جدا جدا پاسورډ دی، جدا جدا پاسورډ به دې باندې ښایي که یو پاسورډ چاته معلوم شو هغه بیا ستاسو ټول اکاؤنټونو ته چې دی ځان رسولی شي. نو پاسورډ چې دی دا به جدا کړئ د پاسورډ د لګېدو طریقه سره. د لګېدو طریقه دا ده که تاسو پاسورډ وایئ چې زموږ نه نه یېرېږي نو ښه په اسانو سره پاسورډ چې دی دا تاسو ته ښوده شي. خو 1 2 3 4 5 6 7 8 چې دی دا به تاسو نه کړئ. ځکه 3 چې اکثر پاسورډ نو خلک 1 2 3 4 5 6 7 8 وایي دا به کېدو. الان ساعت خو ځینې اپلیکیشن دي چې هغې اخلي هم نو هغوی دا پاسورډ چې دی دا نه چلېږي. که دغه پاسورډ یې کېښود نو دې پاسورډ ته هر سړی چې دی دا وررسېدی شي. د پاسورډ صحیح طریقه سره، صحیح طریقه دا ده ستا د بچي نوم یا ستا نوم یا دغه شان د بل کس نوم ځان دی او دغه یې ښودی چې دا به زه ږدم، هغه نوم اولنی سر یا وروستنی سر چې دی هغه به راواخلئ، هغه به ځان سره کېدی. بیا پکې انسو ته هلته ضرورت انسې به ږدئ. خو دا نوم چې ږدئ نو د دې اولنی ټکی چې دی دا په غټو حروفو کې، باقي حروف که ته کچ لیکئ هغه په کچو حروفو کې، هغه په کچو کې بیا ورسره انسې لګي. نو انسې به تاسو څه چل کوئ هغه به یا د خپل شناختي کارت نمبر رالی یا د موبایل نمبر رالی چې یېرېږي نه نو د هغې نه وروستنی دا دومره نمبر چې دا ما کېښودی 3 نمبر مې د خپل دغه موبایل نمبر کېښودو یا د شناختي کارت وروستنی 3 نمبر مې کېښودی دغه به ورسره ږدئ. بیا سپیشل ټکي چې کوم دي هغه سپیشل ټکونه به ورسره یو ټکی چې دی هغه به رالی. سپیشل ټکي دا دي لکه کم چې سټاري او هیش چې ورته موږ وایو هغه ډالر کټ غونته کې چې هرسې کراس کرښې چې هغه ته سپیشل ټکي ویلی کېږي. د هغې نه به یو ټکی چې دی هغه به راواخلئ هغه به ورسره هم ولګوئ. نو چې دا یې ولګوئ ستاسو پاسورډ چې دی دا مضبوط شو، ستاسو دغې پاسورډ ته چې دی څوک د سره رسېدی نه شي. نو په دې طریقه تاسو خپل اکاؤنټونه چې دي دا محفوظ کولی شئ. او پاسورډ چې دی دا به له چا سره نه شیر کوئ، او که شیر شو نو ټایم په ټایم چې دی خپل اکاؤنټ له پاسورډ چې دی هغه چینج کوئ. په هندسو کې وله بدلي راولئ، اشته نومي په هندسو کې بدلي راولئ نو ستاسو پاسورډ چې دی دا به چینج کېږي.